حاجی بالکل خوبو مینوالو یو ځلې بیا هر کله په خیالي او خاص کر چې زموږ د فیسبوک مینوال یې ټول ته هر کله ما نن د جمعې ورځ ده بالکل د جمعې ورځ چې وخت ډیر شو چې د جمعې د ماسپښین اذانونه چې دی هغه هم وشول نو بالکل ټول ته هر کله یو ځلې بیا په خیالي او زه خپل فیسبوک چې دی پاره هم لایو زما کوشش کوم چې زه لایو لاړ شم نو بیا چې کوم زمونږه رونه خويندې دي چې هغه بهر ملک دي مطلب پر ریډیو باندې چې دی هغه مونږ ناوري نو هغه د پاره با زه خپل شیر هم کما او بالکل دغه دی راغلی مزه خو لایو یم چې لایو یم نو ښه لږ صبر دي سر زول کوم اگین لایو ټیک شو ښه اوس به ګپ شپ لګو تاسو کمنټس هغه هم چې دی هغه روان دي او نن چې دی هغه خبره پس کول دي خبره په دې خبره باندې کول دي چې اکثر خلک وي زمونږه زلمې کول چې دی هغه نشو طرف ته ډیر زیات متوجه شو او روان دي حکومت هم چې دغه کوشش کوي چې لکه تاسو سوچ کړئ نو زمونږه ډیپټي کمشنر پېښور چې دی هغه یو بلکې کمشنر صاحب یو آرډر پاس کو چې څومره سکولز دي څومره کالجز دي یونیورسيټي سټوډنټس دي هغه تبا د هغوی ټیسټ کیږي د طالب علمانو که چرته هغوی کې د نشې د اثرات راغله دوی چرته نشه کوله نو د دیو باقاعده علاج کیږي د دیو به علاج کیږي هغه نه بعد بیا دوی ته ویل کیږي چې تاسو خپل سبق ته توجه ورکړئ دا ډیره زبردست خبره ده ډیره ښه خبره ده دین وړاندې هم هغه چې د هغه کسان چې هغه نشي کوي هغه دوی ولګل هاسپټلز ته هغه سنټر ته ولګل هلته د هغوی علاج شو هغه نه بعد چې ده بیا د پیښور چې کما تاجر برادری ده هغوی په دې کې د شلو کو ویل چې دا کم کسانو مطلب چې نشي کولې او دا بیروزګار هم نو هغوی ته ویل چې د علاج نه بعد به دوی ته مونږه جابز هم ورکو دوی ته به نوکریانې هم ورکو په ډېر ځایونو کې چې د خبرې اترې هم د هغوی دپاره وشولې دا خبرې په خپل ځای ښه خبره ده خو دوی نشه ولې کوي که چېرې تاسو ته یاد وي نو ډېر موده وړاندې چې دی هغه زمونږ سپورټس چې دی هغه ډېر زیات ښه و که تاسو په کلو کې وګورئ دیهاتو کې وګورئ د خوړونو په غاړه چې چاته به لږ غوندې ځای میلاودلو چا به کرکټ کولو چا به والیبال کولو چا به باسکټ بال کولو او کبډي به کېدله مختلف لوبې چې دي هغه به کېدلې او دغه رنګې په ښارونو کې چې دی نو هغه ګراونډس چې وو د لوبو میدانونه هغه ډېر زیات و سیوا و هلکان به مازدیګرې چې دی هغه به لازمي طور باندې چې دی هغه به تلل مشرانو به تماشه کوله مشران به ګراونډونو ته تلل هغلته به هغوی لوبې کولې د یو کلي به د بل کلي سره مقابله وه دغه رنګې ښار والا چې دی هغه به کلي ته تلل کلو والا چې دی نو هغه به ښار ته راتلل خبرې اترې به روانې وي بیا څه داسې ریزنز راله وجوهات راله چې کمرشلیزم طرف ته لاړو هغه میدانونه چې دي هغه رو بندېدل شروع شو نو هغې د وجې د مازدیګرې هغه د هلکانو وخت چې و چې هغوی به تل ګراونډ ته هغه سیستم ختم شو چې هغه سیستم ختم شو په هر ځایونو کې په کلو کې په هر ځای کې بس هلکان بل طرف ته شول ځکه چې هغه ټایم و کم سړی چې کم کسان چې سپورټس کوي نو هغوی چې د خپل فټنس خیال ساتي د خپل صحت خیال ساتي لازمي خبره ده ځکه چې ته ستا وجود کې طاقتي پتا کې دمي نو ته به لوبې کولی شي بل یو کمپټیشن چې زه د دې نه خیمه زما ټیم وګټي زما پکې پرفارمنس ښه وي خو چې هغه څیزونه نه وي نو بیا چې کوم زلمي ولکانو هغوی سره د خپل د صحت هم خیال رانغی او بل بیا د سوشل میډیا دور راغی سوشل میډیا ښه خبره ده ځکه دې ټایم کې زه هم تاسو ته پکې لایو یم خو د دغې سوشل میډیا سره چې دی نو مایندونه چې دی هغه بل طرف ته لاړل زموږ په نظرونو باندې هم اثر راغی بل 40 غنټې چې دی مسلسل اومغه خبره چې کم ټایم به زموږ په ګراوند کې تیرېدلو هغه اوس بل طرف ته روان دي ټیک ټاک پکې راله هر یو کس چې دی لکه هغه خپله مقابله کوي هر یو کس وایي چې زه ښه ښکاره شم زما کنټینټ چې هغه د دې نه ښیي خو مسله همغه وه زموږ به پېښور کې که دلته پېښور کې شایباغ کې چې دی نو کچالو به کړي عثمانیه ګراونډ و چترالی ګراونډ و ورسره چې د هاکی ګراوند به ورته ویلو خو هغه ګراوند او سموسه ګراوند به تل په یو شای باغ کې 15 ګراوند زو جمخانه سره خوا کې الته به کرکټ کې د لومازګری او په یو ټایم به د دنیا لوبغاړو چې د هغه به لوبه کوله ټینس بال به کو خلکو هارد بال لپاره سیمیټډ پیچز ولته پریکټس به کېدلو
تقریبا لکه په یو میچ کې 22 کسان چې د کرکټ هغه انوالو وو. نو دلته به وکټس لګېدلي وو، هغلته هم لګېدلي وو، هغلته هم لګېدلي، ځای په ځای مختلف، سهار به مو، مازدیګر به مو، او ډېر زیات به کېدل. دغه رنګې ورسري چې دی افغان ګراوند هغه کې ورته هغه ټایم کې ورته ویل کېدلو لکه تاماس خان فوټبال سټیډیم شاهي باغ سره خوا کې، هغلته به لکان چې د مازدیګر به راتلو فوټبال به کېدلو. هغې ته به په عام ژبه کې پښتو کې دوی غوبل ویلو. غوبل به ورته داسې ویلو چې یو فوټبال به او ټول پلیرز یو طرف ته، آی کې به دا لیمټ نو چې 11 پلیرز به بس چې څومره پلیرز به راتلل هغوی به، او زیاتر غریبان کسان به هغه مزدورکار کسان به چې مازدیګر به شوی به خپله مزدوري وکړله رابله، هغوی به هغه رنګې هغه ګیم هغلته کولو. په دې کې به پلیرز هم راوتل، دې کې به پلیرز هم راوتل، ښه لوبغاړي به هم راوتل، خو د دغه کسانو وخت چې و هغه بچو. سټیډیم چې دی افغان ګراوند تاماس خان سټیډیم چې دی هغه مطلب بند کو، او صرف مخصوص س ټورنمنټس لپاره هغه د کسانو انټری چې دی د عام کسانو هغه پکې بند شوله. شاهي باغ چې دی هغه شالیمار ګارډن چلو، هلته خو د سره څوک لوبو ته نه پرېږدي، ټیک ده، پارک شو، خلک چکر ته راځي، فیملیز راځي، خو د زلمو هغه اکټیویټیز چې هغه ورسره بند شو. تقریبا 15-16 ګراوند نه زیات چې دی هغه پکې بند شو. ورسره خوا کې جمخانه ګراوند دی، په جمخانه ګراوند کې چې دی هلته فیسونه دومره سیوا شو چې پلیرز چې دي هغه اوس هغه طرف ته نه ځي. ستاسو کمنټ څومره روان دي دا به هم ورسره ګورم چې دې خبرې سره څوک ایګري دي او څوک ایګري نه دي. بالکل تاسو مونږ ته چې دی نو هغه کولی شئ، تاسو کمنټس هم کولی شئ، تاسو کال لپاره بیا زه نمبر هم چې دی هغه تاسو ته ویم 09152541143 چې دی نو دا زمونږ نمبر هم دی، او دغه ټایم کې چې دی نو کمنٹس خوش ہے دلتا را روان دی ساؤنڈ چھ دے دا پہ بند کم کھیلوں کی اہمیت سے انکار مصباح یوسف زئی سے بھی نہیں کر سکتے، کھیل معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. دیٹس گڈ، دا خبر ہے ٹھیک تھا. اور بیا سوئی نوجوان کے روشن مستقبل بنتا ہے، علاقے میں کھیلوں کے فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے. علی گوہر شاوی جی سلام بھائی، وعلیکم السلام. انعام اللہ سلام بھائی، وعلیکم السلام. عبداللہ تنہا اغیہم سلام را لے گلے دے، وعلیکم السلام. ورور د سیلاب زدگان د پاره واکدارانو او مخیر حضرات نه هم وینا وکړي. فرماله نیازی صاحب دی، نیازی صاحب ډېر بهترینه ښکلې خبرې کړې ده، خو په دې کې چې دی څه خبرې شته نیازي صاحب هغه زه بیا بایجان هغه زه بیا ډسکس کوم او تاسو ته چې دی هغه بیا ویم. سلام، ویلکم ټو شو، ماشاءالله. دا خو سم لیدای شي. سنم صاحبزاده تیمور شاه سلام جی، څنګه چل دی؟ وعلیکم السلام تیمور بھائی، څنګه حالې؟ صحت ښه دی؟ مراد خان او کله ناکله خو غیبت هم کوه او چې د نهیر نشم. مراد خان خو مراد ډېر ښکلی شعر دی را لېږلی دی. خیر ستاسو میسیجز چې دي هغه را روان دي، خو زموږ مین خبره چې ده د سیلاب په هکله نیازي صاحب چې خبره وکړه، زه خپله لاړم، زه خپله ورغلم او ما ویل چې لکه هر سړی دا غواړي چې څه ډونیشن څه نه څه د خلکو چې دی دې سره امداد وکړو. دا یو فیکټ دی چې د خلکو ته ضرورت و، خو د بده مرغه بیا سپیشلی موټروی باندې چې دی هغه پېښور خلک راغله، د مختلفو علاقو نه پېښور خلک راغله، هغه خیرماران چې ورته، او هغوی د سیلاب ځپلو روپ چې دی چې موږ سیلاب ځپلي او چې چا به راشن وړو هغوی به ورته ولاړ ویل به چې موږ له راکړئ، زموږ دومره فیملي ده، او چې کوم سیلاب ځپلي خلک وو هغوی ته امداد نه رسېدو. دا غلطیانې پکې شوي دي هغه. نو بیا مونږ خپل چې هغه بتلو او کور په کور مطلب چې خلکو نه معلومات کول چې دی کې حقداران کم دي. نو بایجان خبره ستاسو خبره په صحیح ځای ده، خو زموږ بدقسمتي دا ده چې کله هم څوک ښه کار کوي، نیک کار کوي، نو داسې خلک چې دي پکې راځي. تاسو چې بره به سره ګورئ، بره کرکټ میچ هم روان دی پاکستان او هانګ کانګ، نو هغې اپډیټس هم درکوم. 11 اورز کې 138 رنز دي، د پاکستان 2 لوبغاړي اوټ دي. ها ستاسو کمنټ څومره روان دي؟ طارق کمال از واچینګ. ها نیازي صاحب چې دی، نیازي صاحب زموږ ماشاءالله ډېر ښه رور دی، ډېر ښه جرنلسټ دی، یو ډېر ښه شاعر هم دی. ایټالیا کې دی ژوند کوي، اټلي کې. ما د دوی یو څو سندرې هم ویلي دي، لیونۍ مینا. ډېر خوشحاله شو جي چې ګیري موږ ماشاءالله ښکلې ښاري چشم بدور. وایجان ډېره زیاته مننه. انعام الله مشي مصر وای ته خو بوډا شوې، ښه نه دا داسې حالات را روان دي
نایګ سړی ینګ پاتې کیږي. درنه هیر نشم وار جناب کله کله خو غیبت هم کوا صحیح د جی دا ور سره هم چې دی هغه مونږه وایو صحیح یس. ستاسو د کمنټس دي در روان دي. اوس خو اصل کې سپیشلی چې مسافران لپاره چې کوم دوبۍ کې دي، کوم سعودیا کې دي، کوم قطر کې دي، هغه ځایونو کې دي، نو کچېرې کرکټ خبره کېږي مونږ سم د لوبو سره ریلیټډ کومې خبرې اترې چې دي هغه روانې دي. که تاسو سوچ وکئ نو زموږ د افغانستان کرکټ ټیم چې دی ماشاءالله ډېر زیات ښه روان دی. دغه پلیئرز چې کوم دي دوی لوبه چېرته کړې ده چې دلته کوم په کیمپس کې وو، دوی دلته پریکټس یې کولې مختلف ځایونو کې کول. که تاسو افغانستان کې وګورئ، افغانستان کې چې دی هغه فیسیلیټیز خو نشته دی، خو بغیر د فیسیلیټیز د دې کسانو شوق دی، د دوی شوق دی، د دوی جذبه ده، نو هغه دی هغه ښه روان دي. که چېرې تاسو ینګ کسانو ته موقع ورکوئ نو هغوی بیا مخکې ځي او هغه خپل اپرچونیټیز چې دي هغه هر څه چې کوم هغوی ته میلاویږي هغه اویل کوي. پرفارمنس چې دی پرفارمنس به بیا د دوی په خپله راځي. خو که چېرې یو کس ته موقع نه میلاویږي نو هغه به بیا څه کوي، هغه به کم خوازي او کم طرف ته چاته به هغه خپل پرفارمنس چې دی هغه شو کوي. دغه المیه ده. او داسې ډېر پلیئرز چې دي زموږ په فوټبال کې چې دی ډېر ښه پلیئرز وو. زموږ د پېښور د پېښور او د خاص کر سبا چترال چې دی چترال هم ډېر لوبغاړي چې دي هغه پاکستان فوټبال ټیم کې چې دي هغه شته دی. اوس هم چې د کم قطر کې چې کم ټورنمنټ ورلډ کپ را روان دی هغې دپاره پاکستان ټیم چې دی د هغې کوچینګ چې دی ګوهر زمان دی. ګوهر زمان چې دی هغه خپل انټرنیشنل پلیئر پاتې شوی لوبغاړی د پاکستان کپتان پاتې شوی دی. دغه تعلق هم د پېښور سره دی دلته فقیر آباد سره. نو داسې ډېر پلیئرز وو چې بر دې ځایونو نه وتل د کلو نه وتي دي. تاسو په فوټبال کې وګورئ، په والیبال کې وګورئ، د تاکال د یوزي بلزي کسان چې دي هغه به وو. هم د دغه غرونو نسیم شاه چې دی نسیم شاه تعلق د مایارو سره دی، جندول مایار زلادیر هغه بیا دلته نه لاړو لاهور ته پرفارمنس لکه دای پرفارمنس خو داسې خوشدل شاه دی اوس پلیئر دی بیټینګ کوي د خوشدل تعلق چې دی دا بنو سره دی. که محمد وسیم تاسو ګورئ دغه تعلق د وزیرستان سره دی. رضوان چې دی رضوان لوبه کوي دغه تعلق د جناکوډ سره دی. شاهین افریدي مطلب چې څومره لوبغاړي دي د ټایم کې تاسو ګورئ دا د دغو سیمونو نه راوتي دي. ولې دوی ته هلته موقع وه ګراونډز وو نو دوی خپل پرفارمنس شو کړل، هغلته لوبه کوله چې بیا په ښه بد باندې پوه شول د چانس اخیستو دپاره دوی نور ښارونو ته چې دی هغلته لاړه نو دوی ته موقع چې دی هغه ترلاسه شوله. صاحب الله ناچار صاحب دی هغوی ته هم هرکلی دی په خیر رالی دی. ناچار صاحب تاسو هم ستړي مه شئ. او عبدالله تنها دی، انعام الله دی جی، مصباح یوسفزئی صاحب تاسو هم ښه خبرې کړي دي. آر جے رازق مومند های عباس جان نایس جی ډېره زیاته مننه عباسه. او دا وایي چې سترګو کې ښکلا ساتم او خوله باندې خندا ساتم مراد وایي، خو چاته به څه نه وایم زړه کې به یو تا ساتم. دا هم ډېره ښه خبره ده. سنم ماشاءالله ګیري مبارک شه، سمه ښکلې ښکاري چې ته په نظر نشي. ښه مننه. سلامونو په خیر علي صابر بالا کړی نه. وعلیکم السلام صابر بھائی ډېره زیاته مننه. او طارق کمال ښه دلته کالز را روان دي لایف کال نو زه ګورم چې کال هم پکې مونږه واخلو نو دا به بهتره خبره وي. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. السلام علیکم. کال شو اني هاوس به بیا خپل پروګرام طرف ته راشم چې کوم زموږ د فیسبوک ملګري دی سره به لایف خبرې اترې کوو او دې ټایم کې چې دی میچ اپډیټس هغه هم خیر ورسره تاسو په خپل اساس کې لوبغاړی پاتې شوی کرکټ مې کړی دی نو کرکټ سره زما هم ډېر زیات شوق دی. فخر زمان هم چې دی هغه خپله 50 چې دی هاف سینچري هغه کمپلیټ کړه په 140 بولز باندې چې دی هغه 53 رنزونه فخر زمان وکړل. رضوان ورسره ولاړ دی او فخر زمان آی تھنک چې اوټ شوی دی او فخر زمان اوټ دی اوټ شوی. خوشدل شاه چې دی هغه په 9 رنزه باندې ولاړ دی. رضوان چې دی په یو کم او یا رنزونو باندې دی هغه ولاړ دی. نو ښه
دغه خبرې اترې دي کالز طرف ته بیا لاړ شم ځکه چې کال مسلسل را روان دي پروډوسر صاحب چې کال هم پکې لږ واخله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مدثر بھائی د هرکلی په خیراتي مینه احترامات ډېر په درناوي سره. څنګه لرو صحت دی ښه دی؟ بالکل ستاسو دعاګانې تاسو څنګه دي؟ شکر الحمدلله. امید چې مطلب دغه پروګرام په اف ام باندې او کنه فیسبوک باندې لایو ګوري او اوري؟ والله په فیسبوک هم کاته او په سټلایټ په ذریعہ هم کاته. ښه ماشال. او کوم ځای کې زه بالا غړې کې ما صابر جان صابر بھائی دا راته وایي چې تاسو بالا غړي طرف ته ګراوند شته؟ اګشته دي دلته کې. نو صحیح حساب دی مطلب بنشي خو نه دي؟ نه جی نه شکر دی هغه لوبې پی ډي برابر کی او والیبال د خپل په غاړه باندې هم مزیدار هغه ما جګر کیږي. ماشاءالله. مدثر بھائی کم دغه چې میدانونه آبادی دا کلی و هسپتال چې کمی دا ویجاړي هغه ویجاړي دغه مونږ وایو کنه لکه مونږ دا خبرم کوله چې نشي تماشې لګي سیوا شوی هغه هم دغه ریزن کې دی چې ځکه چې الکان هغه اکټیویټیز بدل کی خپل زلمی نو بیا دا کیسه کی کنه. نو بس دا چې شکر زمونږ حجرې زمونږ جماعتونه زمونږ د لوبو میدانونه آباد دي او په دې باندې خو فخر او ویاړ سره چې ملګري م راغلي دلته کې ویزټ یې کړي دي ریډیوز وال راغلي دي. ماشاءالله. او دا شهبازګړ تاسو نو څونه لري؟ دا شهبازګړ او بالاګړ مونږ بس نږدې صرف زمونږ د بالاګړ او شهبازګړ ترمنځ خور دي خور دي چې دا خور خلک کراس کې خو لاړ شي بیا ناراسته شي ستړي شي نو بیا وځي ستړو ځای شهبازګړ ده او جوړ ځای شهبازګړ خو ځان له تاریخ لري نو بس شهبازګړ او بالاګړ دا بس وځي. او دلدار غړي د نسمره لري دا دلدار غړي هوتا سره زو رانجو هم وروړو همدغه ویل کن چرته رانجر پیدا کو. الله دې خوشاله کوم مدثر بھائی ټول د ډېر سلامونه دعاګانې عزتمن شي ډېر زیاته من صابر بھائی الله مو خوشاله را بالکل خو ګمینه والو موږ سره صابر بھائی او صابر بھائی چې د بالاګړي زموږ سینیئر لیسنر دی زموږ سینیئر لیسنر دی ماشاءالله پوه انسان دی او زخه ده خور په غاړه وي چې دی والیبال کیږي او مطلب نور ګراوند هم شته دی هلته کرکټ چې دی هغه کیږي. ښه کال سره روان دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه دی عباس بھائی صحت ښه دی؟ شکر دی. او صابر بھائی دا ساری عباس بھائی تاسو ډاک بیسو طرف ته ګراوندونه شته؟ ګراوندونه بند شو. دا قصور د چا او پلاټونه پکې جوړ کړه پلاټونه پراپرټي والا پکې لوبو کړو کنه حکومت طرف نه بند شو؟ اوس بندي ځال لا د خیر را پیږي ځکه چې دا ګراوندونه بنديږي نو دا لګه مسله جوړي لکه ظلمو ته لګه مسله جوړي. نو د حکومت طرف نه خیر څه نشو کولی ګورو چې سوی خو په کار ده چې دوی ته فنډز هم ورکوي. آلریډي مونږ دا جړه پیل هم کوله چې کوم د سکولونو کمپټیشنز به کېدل ټورنمنټ به کېدلې سکول کې به ګراوند اوس هر یو پرایویټ سکول له ګراوند زو مسلې ورسره شته نه نو دغه وجې دي. څه نوم دی؟ عباس بھائی تاسو دې خبر باندې زه ونه رسېدلم او عباس بھائی ډېره زیاته مننه. نور ماسټر صاحب دي ټول ښه دي؟ ها ټي وي باندې عباس بھائی نور پوه نه شوم زه بیا ماته میسج کې راولګي نه خبره به زه غرنګې وکړم. صحیح دی عباس بھائی؟ صحیح ده الله هم خوشحاله را عباس بھائی ډېره زیاته مننه. الله پامان.
بالکل چې خوږو مینه الله باز بای چې دی زمونږ سپیشل لسنر دی، معذوره دی او دوی د اواز مسلم ده او دوی جسمانی هم چې دوی بیډ باندې پرتی، خو د دوی مینه چې ده هغه موږ سره ډیره زیاته ده. هر پروګرام کې چې دوی پارټیسپیټ کوي، دوی کال هم کوي، دوی میسج هم کوي. نو د بحث ټایم کې کله کله موږ د دوی خبره باندې هم نه رسیږو، خو بیا هم موږ پوره کوشش کوو چې دوی له وخته مرګو، ځکه چې زموږ دا سپیشل لسنر دی دا هم د دې معاشرې هو حصه ده، د خلکو ته موږ مینه ورکوو. بلکې په سپورټس کې چې دی، په سپورټس کې هم دا چې کوم زموږ سپیشل کسانی معذوره دي، رونه خويندې دي، د هغوی دپاره خپل گیمز کېږي، ویل چیرز کې کېږي، د هغې نه علاوه نور گیمز کېږي. اوس هم چې دی زموږ یو عاطف پتن چې سینومو زموږ د خیبر پښتونخوا ملګری دی او ترکی کې چې کوم مقابلې وي نو پای کې سپیشل هغې پکې میډل وګټلو، بل وزیر اعظم صاحب ورته انعام هم ورکړو. دا ډېرې زیاتې ښې خبرې دي او په دې باندې چې هم کېږي نو عمل کېږي. ښه ده جي، سلامونه جی، ډېر ښه. طارق ایوب از واچینګ، شفیع احمد خازن، شفیع احمد خان صاحب هم واچینګ دی او ټول واچینګ دي. نو مننه الله هم خوشحاله لره او الله هم ژوندي لره. دې دوران کې ښه کالز را روان دي، زه بل کال واخلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، سو خبرې کوي کوم ځای نه؟ جی عائشہ خبرې کوم ایبټ آباد نه. جی عائشہ ایبټ آباد نه. عائشہ بیبي ته ښه صحت دې ښه دی؟ شکر الحمدلله، تاسو ښه یې؟ الحمدلله د الله کرم دعاګانې. جی عائشہ بیبي ستاسو طرف ته ایبټ آباد کې ګراوندز فیسیلیټیز شته؟ دی خواسته یو ایبټ آباد سایت دی شته او کنفرم راته نه دي کوم څه. نه یو خو هغه کنه لکه چې افیشلی مطلب ډیکلیئر شوی چې دا د ټرایلز د پاره دي، گیمز د پاره دي کنه. هغه نه علاوه لکه کورون سره خوا کې پټو طرف ته یا د سی واړه ګراوند چلته ماشومان لوبې کوي کنه، خپل مازیګر خپل وخت تیر کوي، هغه شته دی؟ او بالکل شته دی. نو تاسو کور ولې رونه چې دی اساغه زی مازیګر کنه بس کور نه سی یا بل طرف ته زی؟ نه روډ مزي اکثر خارور دی اکثر زی. نو خبر داغه بیا فټ می کنه داسې ماشومان هم خېلک تکړی او چې کم کسان سپورټس کې انوالو نه هغه د بیماریم ډیر زره اٹیک کوي او ذهني تورم چې دی هغه دومره بیا سټرانګ نه وي. ما خبره کوله ما ټول خو مې چې تاسو لایو کته زما خو کین راته چې تاسو ها تل قبل سوق دی او تر راځي جوړ بیا ټول سوق دی. ها आवाज هم د تاسو आवाज ما د چهره د بل چا ده خو زړه نه چې आवाज کې دم تاسو کنه. हाँ कहना बस लाइफ में तो चेंजेस होती रहती है ना, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ कभी एक सा कभी दूसरे सा. हाँ په یو حال خو لای چینجز خیزه چې وبم په یو ځای ودرېږي نو لګي خرابېږي. لایف کې چینجز پکار دي، ځان کې چینج راوله خو مطلب خپل رویو کې چینجز نه دي پکار، چهره کې ګډ اپ کې هغه چینجز پکاري خو رویو کې چې د چینجز نه دي پکار. مطلب ته خواله پرې ته غوسه کې ته بدمعشي کې ته د بل حق وې دي سيزونو کې چینج نه پکار، دا پازیټیو پکار دي او نور چې دغه هر څه صحیح ده. ٹھیک ده اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ. بالکل جی عائشہ ایبٹ آباد نو جی आवाज مطلب ما आवाज نه پینځل چې تاسو نور ګډ اپ چینج شوی دی نو خیر دی کنه چینجز خو په پکې راځي کنه. ها میسیجز تاسو ډیر روان دي خو چې کوم اف ام باندې زما لسنر دي هغه سره به فلحال میسیجز دا غوښنه شم ولې تاسو کال طرف ته ز کال بدل واخلم. صحیح ده. السلام علیکم جی پروګرام کې تاسو ته هر کله وای سو خبر کوي د کم زینا شایسته افغان بیبي ستړي مشي په خیر رااله او څنګه خې کور کې قلاری ده اتا غږ هر وخت په مزي نستا مری خو صحیح خو بیل خبر ده استاد سره سیګنل مسله ده کس چل لای ځکه چې بلته بیا نور خلک بنه پويږي. خاصه ټیک شو ډیر زیات وبخه ځکه چې خلک نه پويږي نو بیا او د ټیم کې فیسبوک باندې مونږ لایو یو ډیر خلک به आवाज اوریدل غواړي خبري به اوریدل غواړي چې دوی سوي
خو ستا اواز چې دی هغې باندې بیا مونږ پوهېږو په ګرانه که زه پوهیم شم خو زموږ چې کوم لسنر دی به نه پوهېږي هغې دپاره وبخه خورې صحیح شو الله ټولو ته سلام رونق سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی او کنه خورکۍ کال کړو دومره پوښتنه چې ایسته افغان خو مسله دغه ده چې دوی ته بیا زمونږ غږ نه ورځي که نه 091 52 54 143 092541430 0901521 په دې باندې تاسو کال کولی شئ او دا زموږ کالینګ نمبر دی ها کال را روان دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ریډیو आवाज بند کړئ ریډیو आवाज بند کړئ جو د ځوان څه څنګه خیر دا د ریډیو आवाज بند کړئ تاسو आवाज ډبل راځي بیا موږ نه پوهیږو خاصه بندم کړو خاجي سو خبرې کوي د کم زینا صدف د پېښور نه خبرې کوم صدف د پېښور نه صدف بیبي تاسو ښه صحت هم ښه دی او نور تاسو څنګه الحمدلله د الله کرم دی او بس ته بس چاته دعا سلام کین زګ تاسو بس د ګراوند او د لوب څه پوښتنه وکما صدف بیبي دای تاسو ته سپیشل سلام ټول عائشه ملائکه سمیه ټول ته سلام وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله اوسئ صدف بیبي ثانک یو جی الله پامان او کنه خورکۍ هغه خپل ملګرو ته چې دینو سلام ویل خو پاکستان اننګز چې دی هغه یو اننګز وشلو د یو اننګز کې چې دی هغه سپوسنده خوش دل شاه خیر کې چې دی خاص سکور وکړو په اخیری دو بال زما په خیال دوی چې کولې محمد رضوان آی تھنک چې دی غالبا نټ اوټ لاړو او پاکستان یو سل 93 رنز وکړه دولو بغاړي چې دی دا غوټو په 15 بالو 15 رنز چې دی هغه خوش دل شاه وکړل نو دا ډیره ښه خبره ده پاکستان بالینګ خیر کې چې دې ټایم کې شاهین افریدي او محمد وسیم چې دی هغه ان فټ دي خو د شاهین افریدي په اړه به یو خبره صرف دا وکړو اسیم سپورتس حواله سره خبره کوو چې د هغه د ګوډې کوم مسله و دا ډیره زړه وال مطلب ټایم پکې خو پی سی بی پاکستان کرکټ بورډ چې دی دا هغه سره دا زیاتې وکړو چې هغه مسلسل ولوبو د ورلد کپ نه پهله دا خبره ډیره زیاته خطرناک ده بل دا خبر چې هغه ته چې کوم ټریټمنټ پکار دی په انګلند کې نو پکار دی چې هغه په وخت لګلوي چې هغه فټ شوی وي نو دا غي د فټنس هم چې دی دا مسله ده نسیم شاه چې دی نو ډاوټ ډیر ښه بولر دی خو هغه هم بار چې دی انجرډ کیږي په مخ یو پلیر چې انفټ کیږي دا هم دغه وجه ده چې مسلسل لیګز دي مسلسل میچز دي اکثر خلک داس کې چې د ټیسټ لپاره یو مین بولران چې ټیسټ ټیم د پاره ساتي د ون ډے د پاره ساتي د T20 د پاره ساتي زمونږ دا چې د مسلسل په یو فارمیټ او په بل کې ټول کې لوبه کوي اغان فټ شي دلته PSL دی یا نور لیګز دي او زموږ د فټنس د پاره چې دی نو هغه چې کوم فزیوتراپیست او چې کوم ډاکټرز دي هغه هم خپکار دي د فټنس لیول د دوی کتل پکار دی د دوی د ډایټ چې دی د ډایټ خیال چې دی هغه ساتل پکار دی نو فار لانګ ټرم کته د ډیر ټایم د پاره وی چې ز فټ یم او زلو بکوم نو ته د خپل فټنس دی هغه ډیر زیات خیال ساتي تاسو به کتلی زموږ کوم لیجنډز مطلب چې کرکټ کړه دی وسیم اکرم وګوري وسیم اکرم سومره لوب وکړه شاهد افریدي شعیب ملک سټل اوس پورې لوب کوي دا غلوب غاړي چې ول 17 شل شکاله دی لوب وکړه دومره مده چې څوک لوبه کوي نو چې دا فټ وینو دا به لوبه کیږي د فټنس د پاره به د خپل صحت خیال ساتي چې ته معمولی هم په ګرین انجری یا بل څه مسلې داسې مسل د پلچوي یا څه د ټیشو مسلې نو تبا اغل ته چې دی احتیاط بکې تبا خپل سټاف مینیجر چې دی خپل کوچ چې دی هغه ته ویل چې یاره ماته دا مسله ده ز گیم نشم کولای او کته د میچ دوران کې ان فټ شي نو د هغه میچ نقصان مو شلو دغه چې ستا بالینګ کوټه چې دا غو بیا سوک کوي ته خو دې میچ د پاره غسته بل چې کوم راتلونکي اهم مهم موچ نه بیا ته د هغې نه هم پاتې کېږي نو د فټنس لیول چې دی دا لږ ډاوټفل دی په دې باندې سیوجي مصباح یوسف زید خدا میسیجز چې دي میسیجز ډیر زیات را روان دي خو خیر خبره تر کوجی پکې عنایت صاحب چې دی نو هغه هم دی عتیق حمزاده او نور ملګری دي ټول دلته هم میسیجز چې دي را روان دي سلامونه محمد عارف ویری ویری نایس بشیر صافی سلامونه زما په خیال صافی صاحب زموږ ډیر ښه وکیل ملګری تکړه صافی صاحب چې دی زموږ ډیر تکړه قابل ملګری دی
په قانون باندې ډیر ښه پوهیږي، قانون باندې ډیر ښه پوهیږي صافي صاحب. نو صافي صاحب ډیره مینه مې ومنه. قدرمند لطیف خان دې سلامونه قبول کړئ ګرانه. پرون تاسو یو پوسټ کړو، نن راته یو ملګري کال کو د هغې نمبر راکا، په ما یې د غلا دعوه کړې، په فیسبوک را پسې پوسټ هم کړ. ښه لطیف خان هغه داسې چلو چې هغه یو فن دی، یو گیم دی. کې ډېر کسانو کالو کو یار وایي دا څنګه چلی وایي موږ چې ګورو زموږ تصویر کېږي. ما په خپل وال باندې یو څیز شیر کړی دی، هغسې یو جوک یو لطیفه وه چې مطلب زما ګاډي اکسیډنټ وکړی کې شیشه ماته شوله او هغې کې چې دی نو زما MP3 پلیر او داسې ډیوایس او هغه ورک شو او چا چې دا شیشه ماته کړې دی نو د هغې موبایل چې دی زما ګاډي کې پاتې شوی دی او هغې کې فیسبوک آن دی، دای لینک دی. تاسو وګورئ چې دا د چا دی. هغه نو چې څوک که تی ګوري که زه ګورم که څوک هم ګوري یا ته به خپل تصویر ښکاري، هغې ته به خپل تصویر ښکاري. نو هغه خلک حیران شي چې یار دا خو زه ما خو د ګاډي شیشه نه ده ماته کړې چې دا څه چا دی. هغه یو ګپ و، هغې کې ما ته ډېر کافي زمونږ نوم یې نه اخلم، فیسبوک باندې کمنټس هم کړی دی او ډېر سینیر زمونږ ډېر موسټ سینیر کس دی میډیا کې پاتې شوی دی. هغه بیا ما ته وایس میسیج وکړو، ما ته وایي چې تا نه زما د توقع نه وه. غریب ډېر خفه شو، هغه ته د دې لوبې پته نه. هغې ویل چې تا څنګه زما تصویر ورکړی دی چې دې زما ګاډي شیشه ماته کړې، زه خو داسې کار نه کوم. بیا ورته ویل سر مال چې څوک هم دا ګوري هغې ته پکې ځان ښکاري، داسې یو گیم و زما وال باندې شته دی. نو لطیف خان هغه به هم دا قصه شوي. مراد خان دی، مراد خان دی. طلحه اکرام آفریدي، مجیب الرحمن دی، دوی هم سلامونه را لېږلي دي. عبدالهادي خان سلامونه را لېږلي شو، ویری نایس، ډېره زیاته مننه. علمزیب پټان دی جی، دوی هم سلامونه را لېږلي دي. وعلیکم السلام، ډېره ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، په الله ګران شئ. کابل نه پروګرام اورم. امین الله، امین جان ستړی مه شئ، امین الله په خیر علي. افغانستان کې څومره زموږ ملګري دي او دې ټایم کې ما ویني زما غږ اوري، زما سلامونه ډېر زیات په ځان منظور کړي، که د خوست دي او که د ننګرهار دي او که د هر ولایت څخه دي، نو زما مینه چې دی هغې دې ډېره زیاته ومني. باسط الله وزیر دی، دوی هم سلام را لېږلی دی. وعلیکم السلام باسط جانه، ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، په الله ګران شئ. ښه اصل کې کومنټس چې دي هغه را روان دي، بلکې ټایم هم چې دی ښه مینوالو انشاءالله داسې چل دی چې سبا ته بیا په فیسبوک خو بیا بلې جمعې په ورځ راځم، خو زموږ چې FM دې ټایم کې کمان دی اوس FM والا طرف ته ځم، د هغې میسیجز چې دي هغه زه شاملوم، د هغې دپاره نور میسیجز دي او باقي تا سره بیا ګپ لګو چې چېرته موسئ. خوشحاله اوسئ، الله په امان جي. ښه بالکل مینوالو، فیسبوک چې دی هغې نه به زه لږ طرف ته شم. اوس